بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وجوب القراءة للإمام والماموم في الصلاة كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. امام بخاری رحمه الله چې دې نه یو مسأله ثابتې چې وجوب د قراءت ته لپاره د امام دارنګي لپاره د مقتدی فی الصلوات كلها په هر یو رموز کې او په هر رکعت کې فی الحضر کې دا مز په سفر کوری و سفر یا په سفر کې وما یجر فیها وما یخافت او کې دا مز جاری وي او کې مز سری وي. نو په دې کې چې ده قرات چې کوم ده هغه واجب ده. دې مسأله کې د هیڅ چا هیڅ اختلاف نشته ده. سره مسأله دا ده چې زموږ د حاشیه بر ډیره خسته حل کړی ده او دا موږ ترمذی کې ویلې و التم په خسته باسو صاحب د کتاب کړو. بیو مسأله د قراءت تا نفس قراءت امام ابو حنیفه علیه الرحمت وی چې نفس قراءت په مازه کې فرض دی چې دې تمنګه مطلق قراءت هم ویو او د دې استعمال چې کوم دی فاتحه او سورۃ دواړو باندې کیږي. دا قرات فرض کېدل هم په امام دی او هم په مأموم دی. منفرد ذکر نه کا نو چې امام باندې قرات واجب شو نو منفرد باندې به طریق اولا واجب شو او په مأموم دا قرات واجب دی. امام بخاری مسلک دی رحمه الله منگویو چې نفس قرات مطلقاً قرات چې هغه شامل فاتحه او سورۃ دواړو لري دا فرض دی لپاره د امام او د منفرد. منګ به ماموم پکې نه وایو. او دلیل زمونږه فقرو ما تيسر من القرآن دی چې د قران عظیم لستل فرض دی. دا فقرو چې کوم دی دا شامل دی فاتحه لا هم او باقی سور د قران عظیم لهم. کی اوسره مثلا احمد دی او فاتحه ول الظالین پوری وي او رکوع لار شي نو موږ وی فرض قرات ادا شي. البته یو کارو چې زم د صورت واجبو او دې صاحب نه ترک د واجب شوی دی او په ترک د واجب باندې جبیره د سیده ساوی هموزوش. امام بخاری اور باقی ائمه حضرات فرمائے چې نفس فاتحه لستل دا فرض دی. منگوی چې د دې فاتحه فرضیت لپاره دلیل صراحتا نشته او که چېرته تاسو وایئ چې فقرو لکه نووي صاحب وایي چې فقرو ما تيسر من القرآن دین مراد فاتحه ده. یعنی اسی سره سوچ کې یو ملت تفاره کان تاسو سوچ وکړئ مختلفو علاقونا تاسو خپل چې کوم ده کنه طبيعتونه معطر کړی دي
په شهرونو کې ګرځېدلی را ګرځېدلی سړي چې دغه دماغ معطر شي خو دی وخت خو نه معطر کیږي مقدر شي خو اسی دمر لوی عظیم شخصیت او دغه دا استدلال کول دا دغه د علم شایان شان نه دي چې د فقر ما تيسر نه مراد فاتحه ده نو موږ کې دا ما تيسر په اعتبار د قلت آیات سره نبی او کوثر فقر ما تيسر کې داخل دي او کې چر دا په اعتبار د تيسير په اعتبار دا قراءات وی فن قراءت بیا سورۃ اخلاص ته ندید آسان دي ځکه چې قرآ حضرات په نسبانه فاتحه کې ډېر لوی اشکالات دي چې دا به څنګه وایته حالانکه یا که نعبد یا که نستعين باندې څوک نستعين څوک نستعين او دې کې لکه ډېر لوی لاجد او چې تاسو فند قرات لغونه قدم دن نه کین بیا به تاسو پته لګي نو کې دا تفسیر د قلت حروف بنا نو اخلاص او کوثر دی غینه مختصر دی کې د قرات په فند وجنی بیا هم کوثر اخلاص نه آسان دی نو دې لپاره دا تخصیص بلا دلیل دی دا دعوا بلا دلیل ده د امام نووي رحم الله خبره مګر د فقر او ما تيسر نه مراد ما تسهل عليك من القرآن من جميع القرآن يشتمل الفاتحة وغير الفاتحة دا زمون دلیل دی کم حضرات چې وی فاتحه شریف فرض ده نمنګوي ته فرضیت ته فاتحه دی پارتا سره څه دلیل دی اس دلیل نشته سوا د یو حدیث نه چې لا صلات الا بفاتحه الكتاب دی ولی سیوانو لیکن دام دلیل چکم دے صراحتن نه دی دلیل صریحی نه دی په دې خبره باندې ځکه چې مسلم روایت کې دارنګه د نور ډیرو کتابونو پر روایت کې راځي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما زاد چرته فصاعدا دی چرته فما زاد دی نبیام چې د استاسو دلیل کافی نشه په فرضیت د فاتحه باندې دانګه بل خبره کته چې لا صلات الا بفاتحه الكتاب نو مراد فرضیت مراد دی او مراد ته فرضیت د فاتحه دی دا حدیث کم دی حدیث صحیح دی او حدیث مشهور نه دی متواتر نه دی خبر واحد دی او قاعده دار چې اخبار احاد په وجه سره د قران عظیم په نص باندې زیادت جایز نه دی او قران خو فقره ما تيسر وي نو کې چر اوست دینا قرات فرضیت قرات فاتحه وای دا به شي زیادت په قران عظیم باندې بشي او زیادت په قران عظیم باندې په اخبار احاد سره جایز نه دی نو لہذا د تمام ادله چې راجمه کی او د غور په نظر سره او فکر په نظر سره یو ګوري او دلایل جمع کړي نو موږ وایو چې نفسي قرات چې یشتمل الفاتحه و غیر الفاتحه دا فرش البته احادیث مبارکاو کې د فاتحه فضیلت او دغه د قرات تاکید شوه دی نمنګ به چاغې نه وجوب ثابت شو نو نفسي قرات فرض شو تخصیص او تعیین د فاتحه دا واجب شو او چې دا واجب شو بیا حدیث سره فصاعدن راځي بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اعمالونه دا ثابتېږي چې تاسو فاتحه سره سورۃ ویلې ده نمنګ به چې زم سورۃ واجب زم د سورۃ واجب فاتحه بالتعین او بالتخصیص ویل واجب او مطلق قرات فرض چې يشمل القرآن یعنی فاتحه و جميع سور القرآن
مثلا ان شاء الله دا د انصاف تقاضا او کته چې لا صلات الا بفاتحه الكتاب نو ان شاء الله غیبا موږ مخکې خبره کو الله جل وعلا شانو ته چې منظوري موږ خبره کو مخکې قال حدثنا موسى قال حدثنا رواه قال حدثنا عبد الملك بن عمر عن جابر بن سمرة قال شكا اهل الكوفة السعادة الى عمر فحجر شكا اهل الكوفة السعادة ګورا دا ساتو رضی الله تعالی عنہ دا یو د اغلسو صحابه کرامو نه دي چې مبشرین بالجنت په مجلس واحد کې سبحان الله دا قاعده د ګډا بیا ساتي مبشرین بالجنت په مجلس واحد کې دیشو یا مبشرین بالجنت سره د ذکر د اسماء او د دوینا لکه چې قران کې راځي وکلا وعد الله الحسنى خو په یو مجلس کې د یو صحابي چې نوم هغه سره فلان فی الجنه نو هغه د الله صحابه کرام دي حتی صاد دی نو او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې د کوفی گورنرو او کوفه چې کوم ده نو دا د مملکت عراق چې کوم دی یو مشهور زیره مملکت عراق مشهور زیره او د حضرت علی رضی الله عنه په زمانه کې د علی سے دار الخلافه وا او دغه کوفه کې حضرت علی سے وفات شوه دی او بیا دغه ته دفن شوه دی او څنګه د علی سے دار الخلافه وا نو دارنګه د فقهای احناف دار الخلافه مرکز کوفه وا ځکه چې امام ابو حنیفه رحمه الله هغه په کوفه کې دا کوفه د کوفی ته کوفه ولي وي محدثین دوه وجه ذکر کوي وای دې ځکه یو ډیرای وا یو غرد شګو مدور او رنگ کی سرخی وا هر هغه ډیرې د شګو غرد شګو چې مدور وي او پای کې سرخی وی آی تبارب کوفه وی او دې ځکه حضرت سعد رضی الله عنه چې کوم دی دا کوفه فتح کړی وا او بیا د عمر سے په اشاره باندې ته دا کوفه دا شهر دی آباد کړو دا عمر سے دستورو چې هغه وا یو گورنر چې کوم دی سلور کال ساته بیا به دغه نه مزید نه ساته واته سات گورنری چې کوم وا نو دا لګه سوا شي وا اسو کې کوفه ته کوفه زکوي چې کوفه اره غزه ته وي چې دایي په شګه کې نری نری کانی وي او چې کنه نری نری کانی وي لکه ریګستان خوب بل شي لکه خورونه شي په پای کې خاوروم وي لکه د بعض علاقو کرش دقه وي دا د خورنه شګه مې ګراوړي بس سیمټ پکې واچي لنټه واچي کنه دا دې کرش وي نو دې کې شګه مې یو داسي هر هغه علاقه چې پای کې شګه اور کانی نری نری کانی وی نو ته کوفه وي زکه دا کوفه وا حیات صاد بعض خلقو اندرونی لحاظ سره په صاد باندې اعتراض راغی عمر سے ته شکایت وکړه چې صاد مونږ ته مو صحیح نه راکړي حضرت عمر سے د صاد په ځای باندې حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ امیر کا او حضرت عبداللہ ابن مسعود تم امارت ورکا خو امیر الصلاة چکم حضرت عمار سے وہ بیا د حضرت عمر مزاج داو چې کسان مقرر ک چې په کوفی په جمعهتونو باندې وګرځي تاسو په صاد باندې څه اعتراض دی چې کوم ځای ته مطلب هر یو سړی به صاد یو بزرگ سړی دی یو لوی سړی دی لوی شخصیت دی د یو سړیو داینم کوم صاد راځي سیدو داغه چراغه داغه د حضرت صاد په باره کې وی چې د jihad نه نزي او چې د چته غنیمت مونږ راوړو صحیح تقسیم نه کوي انصاف نه کوي عدل نه کوي jihad نه کوي وغیرہ وغیرہ نو حضرت صاد رضی الله تعالی عنہ چې دلا لګه غسره لدی یو خیره وکړه
او خیره کې دا وی چې بس دا یو سو دعاګانې کومه د بابا په حق لا چې الله خود دې عمر زیات کی وځګنا او عمر دی ول الله دې زیات کی او فقر دی ول الله دې زیات کی او الله پاک دې فتنو ته مخامخ کی کچره دې دروځي نو الله دې داسې کی او کرشتینه نو بیا خپل کار دکې حادثات خیرو لګی دا د بابا عمر کې ډیر بوډا شو بیا عمر رسیده شو او د سترګو له پاسه دا روزي چوي دا زمرو دی شوي چې سترګه و پټه شو او چې په لارې بتن جنکای به شکولې جنکای با مغراله غایله به چونډه لګولا غیبت خیری کولې دا دغه دا قلت حیا او دغه د ابتلاء بالفتن یو نمونه او مثال ہو معلوم شوا چې بترس از آئی مظلومہ کہ ہنگامی دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت ظلم بچاوان مکو د مظلوم دعا چکم ادا دغه د قبولیت ته پاره د الله دربار نه چکم دی اجابت پخپل راضی ا خبر تو غز کېدا عن جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال شکال کوفه سعدن شکایت کو آل د کوفه د سات مبارک الى عمر رضی اللہ تعالی عنہ فعزله عمر سے بولګه د سړی معذور ک د مسند د امامتنا واستامر علیهم امارا او په دی باندې حضرت عمار هغه خلیفہ ک او دا عمار رضی اللہ تعالی عنہ چو د خلیفہ په مانزه باندې او عبد الله ابن مسعود چونو د خلیفہ په بیت المال عثمان ابن حنیف چې کومونو د تحصیلدارو دستا په زمانه تحصیلدارو فشکو دا د مخه شکا تفصیل دی فشکو نو دی شکایتو کو دی چې حتا ذکرو چې دوی دا خبره ذکر کچن لا یحسنو یصلی چې دې نه پويږي په طریقې د مانځ باندې موز ولا ناراضي فارسل الیه حضرت عمر صاحب سره ولګه ساته فقالوا یا ابا سعد کنیت سعد کنیت اے ابا ساق انها ولا یزمون بشک داستا مقتدیان ګمان کوي چې انک لا تحسن تصلی چې تعالی خط طریقې سره موز ناراضي قال صاد اما انا هر چې مزه والله زما د الله قسم فینی كنت صلی بهم صلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم بشک یمز چې موږ کوم ز دوی ته په طریقې د پیغمبر په طریقې د موږ د پیغمبر علی السلام دا جو ترجمه الباب چې مناسبه ترجمه وجو صلی بهم صلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اخرم عنها زد پیغمبر علی السلام د طریقې د مانځنه هیڅ کمه نه کوما اخرمو کمه نه کوما مثلا څنګه وصلی بهم تفصیل وصلی صلاه العشاء زموز کوم دوی تمزما سوتن فارقد فی الاولین ربی دو رکعات ډیرګد کوما واخف فی الاخرین اورستنو کې تخفیف کوما الله الکولی ربنی دو رکعاتو کې قرات مال فاتحه ده او پرستنو رکعاتونو کې عادم قرات سورت اکتفا په قرات فاتی حیوان دې قال عمر سے فرمایا چې زاکس ظن بک یا ابا اسحاق دقه سی ګمان زما پتا باندې ابا اسحاق پتا باندې زما دغه ګمان چې ته دغه سمزونه کوي فارسل ما رجلا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دې سرولې گل کسان رجلن یو سړی او رجال شک راوی دي یا ډیر افراد ال الکوفه کوفه ته یسلون هو ال الکوفه تپوس کو دی دې سړو په بار د حضرت سعد د کوفه لا چې کوفی والو کیف فیکم سعدن سعد پتا سو کې څنګه سړی دی څنګه حالات دي څنګه کیفیت دی ولم یدع مسجدا الا سالان هو دغه بادشاہ دا کاری چې تپوس کې چالک په دې سکهشته اوس کو تاسو دغه سړیونی وای بس
بوی دے کنا ولم يدع مسجدا الا سأل عنه ويثنون عليه معروفا او آل محله او آل مسجد چو نو صفت بیانو د حضرت سعد په خشان سره یثنون علیه تعریف کو معروفا په خشان د خ تعریف حتا دخل مسجدا لبني عباس تر دې چې دوی داخل شي جمعه ته چې د قبيله د بنو عباسو او دا یو لوی قبيله او د قبيله د قیسنا نو الته کې یو سړي عباس وکړ بیا یہ ټول مساجد والو مالی والو دا صاد مدح او تعریف وکړه لیکن یو مالی ته چې دوی لار فقام رجل منهم یو سړي را پاسید یقال اسامه بن قتاده آیت اسامه ابن قتاده وی یکنا ابا سعده دا صحابی چې کومو سعدو دې سوکو سعدو او دی باندې چا الزام لگاو نو هغه ابا سعدو فقال دی ابا سعدوی اما اذ نشتنا هر کله تا موږ له قسم راک په صحیح ویلو سره موږ دې مجبور کړو په صحیح وینا باندې فإن سعدن کان لا يسير بالسريه دا سات دې سفر نکی مجاهدین سره معنی دا چې د جهاد ته نوزي د جهاد نه کوي ونه جو کنه لکه خلک کوئی کله چې لا يسير ما بالسريه يقول الناس للناس في حقي كنا لا يسري مع السريه دا له اعتراض ده کنه لا يسري بالسريه دے جهاد ته نزي سرايا او سره مجاهدين سره سفر نه کوي ولا يقسم بالسويه او دے تقسیم نه کوي په برابر سره یعنی ظلم کوي ولا يعدل في القضيه او دې په حکومت کې انصاف نه کی قضیه د قضا نه دی او قضا څه ته ویل لکه فیصله تا انصاف نه کی په فیصلو کې یو عالم لیکلی دی هر هغه کلام چې مسنون شي کنه نو دې کې سچای کم شي ونشو کہ من صلى عند قبري سميت من صلى علي نايا بلغته داسي الفاظ چې کم روایتو کې داسي مقفى الفاظ یا داسي عربیت کې نه کې خامخا څه ګړبړي وي او دې سړي د ځان نه جوړ کړ چې لا يسري بالسريه ولا يقسم بالسويه ولا يعدل في القضيه نو قضیه انصاف نه کوي قال سعد یا ما خبردار شه والله زما دې په الله قسمی لا ادعون بثلاث کچر دا سړي رښتینی وي زه په دریو خبرو باندې دعا کوم بس درې خیره کوم دوه څه نشم ویلې کې دې رښتینی ونه د خیرو اثر نه وبچي لکه ته یو سړی ته وای چې الکه کې چیرته رښتینه رب دې ګډ کا رب دې وړون کا او کې رښتینه نو خدای دې روغ وساته نو دا څنګه حضرت سعد حضرت دود خیره کو درې وی الله من کان عبدک هذا کاذبا اے الله کې تر دا ابا ساده ستا بندا کې چر دې درو ځندې په ما دروغ وی قامریان ولار د زما په مقابله کې ریاکارې په تور باندې وسمعتن او د نام او د شهرت او نمود لپاره فاطل عمره نوګد کا عمر دې واطل فقره او دې دا فقر غریبی چې دا او دې احتیاج لري دم وګد کا وارز بالفتن او دې پیش کا مخامخ کا په فتنو باندې یہ دے بانے دا فتنوں بمباریو کا فتنی وت متوجہ کا واتل ہو فقر یو بلا مانا رہا پھر سیوا
مریدانو باندې خامخا چې وظایف کینو خو ګرم ځای کې نه وکنه جوړ بشي مریدان دې په یخ کې نو خیر بهر حال مرید سیبا اوس دې جن دا معلومه شو لکه سړی چې محتاج شي بوډا شي کنه واقع دې محتاج بیا بوډا پاسې دی نشي تبه پاسه کې ناشته نشي تبه کې نه باتروم ته نشیدلې نو تبه بیا وغیرہ وغیرہ نو دتم فقر وي او نبی علیہ السلام چې ویلو چې اللهم اعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر ناغب دقه شی دی الله اکبر اوس خیره قبول شوخه معلومه چې دا ابا ساده چې نو دې زیاتی کوون کې په حضرت صاحب باندې وکانه بعدو ودا ابا ساده دې نرستو اذا سویلا چې دینه په تاسو کړه شو د دې د حال بوای بابا وای کړه څه حال دې ها یقول شیخ کبیر مفتون شیخ کبیر مفتون بوډا ضعیف او په امتحان کې چول شیما مبتلا کړي شیما اصابتنی دعوت صادن ما تر رسیدلې د خیره د صاد معلومه چې خیری لګي خان د نیکانو خلقو خیری لګي قال عبد الملك وی فانا رايته ما دې لیدل او بازو یرسو قد سقط حاجباو رازوان دي شوی د دې روزي علی عینه پستر کو دی باندې مینل کباری دسنا د بوډا توبنا کبر بنا کباری د بوډا توبنا وانه لا يتعرض للجواري او دې به تعرض کو جن کوتا فطرق پلارو کې یغمزهن اب شکولی چونډه به ورته لګولا پونه شکر مې سیبا او دا دې د فقر او دا دې د قلت حیا نخوا دې به حیا شو او دې کې حیا کم شو فقر سوا شو نو دای وجه دا چې په لار به جنکې تیر دي نو دې به شکولی اصل معنی دقه د استعشی لیکل دي پوښتنه یاسر اعضاءهن بالاصابع نو نچوړول به دغی اندامونه په ګوتو سره لګا دا پوښتنه نو دا اعضاء دا بر دیو چونډای لګولې او بعض روایتو کې راځي چې یغمزهن یشیر بالاعین جنکای بچ پلار ته دی بداسه کول تاکل ورته سترګې به ورته وهلې نو دا د ذلت یو نخښ وخا دا د ذل سړي کاری ماشومان سره یا جنکو ته تعرض کول او یا چې جنکو ته سترګې وهل لکه بعض بدمعشان دغه سوي جنکې په لارې زینو دوی لکه داسې خبرو چتی کې جنکو ته اوري یا چې کوم د سترګې مسترګې وي یا داسې خدا لکه بالکل د ذلت نه خي زمي استاد دغه ډېر عجیب و اوی دا سترګې چې څوک وي بل تکنه یا جنکو ته یا سبيان وغيرها سره چې چیر مېر کوي ودا یو اصل کې یو قاعده کلیه ده چې کل رابع مربوط پوښ کنه دا دغه عربیو کل رابع مربوط بس خلاص تخیل ورته نو دا د حضرت صاد رضی الله تعالی خیره ورته رسیدا او د علماو د مشرانو خیری رسیخه او موږ تجربه کړې ده دلته یو صاحب کلی کې یو عالم او فقيه عالم درس به کاو او فقر زمانو چې دا کوي بوکا ورځېدلې ونوي دا بوکاو باسه نغیزه سبق د اخلاص کوم نو بیا و باسه ا کونډې به په خوا کنه صاحب یاد یعنی انو د چې کوړتلار چې بیا راغی د سبق دا سکه دا دمرو کو سبق وای بوکاو باسه بیا ته لګیاو سکنه تو خاصه نستړي کیږي دغه یو دوکر کې پاتې داخله شو دغه هغه عالم ته طالبان مخې کنځل وکړي او څنور سپک را سپکوي خلک مراجعه شو شور جوړ شو د مولیانو خو موافقت مرګتیا ډېر کم خلک کوي
بس عملی سے لوگوں نے پریشان شناغی خود شرما نور سنوی خود شرما او دا خلق مشهور خبری مشران ته پتا ویل دو درې میاشتې لانی تیرې شي میاشت د چې د کور جنې چا پسلا حالانکه دمر کلک پردای وا چې د حد نه سوا ولوري چا پسلا مو ته مټی زویو ته د احمد څنګه نه څنګه د دې خو خيار دي ونه چې ګاندې را پته د کلام مرمات سجرح کولا خو دې نه وي دې خو خيار د قوت وي پوښي نو د اکابرینو د مشرانو خیری اثر کوي دین معلومه شو د اعتصاد خیره په ابا ساده ولګیدا اوس دا روایت امام بخاری دین پار نه دراوړي چې د خیرونو ځانو ساتي یا دین پار نه دراوړي چې لکه جواز د خیرون ثابت کړ دین پار نه دراوړي چې لکه یو امیر یو خلیفہ خپل گورنر معزول کول شي دلی پار نه دراوړي بلکې صرف دلی پار راوړ دي وجوب القرات فی الصلوات كلها او پای کې د حتی صاد روایت چې ارکض فی الاولین ارکض فی الاولین واخف فی الاخرین اول دو رکعاتو کې تلاوت کوم یعنی فاتحه مال قرات وي او رستنو کې وجوب القرات ثابت کړ انور انشاءاللہ مسئلہ مخکنا دا مفتی سے اتوار کہا اسی والا ورکه چې بیا ماته فونو کې جتا چته خپل کلی ته نیوړي حاجی پوښ علماء کرام صلاح امت جی دا زه ماته داسې یاد دي دا زه دراته داسې یاد دي لکه اوسنه درس شي په دې کې مولانا عبدالحق سے دومره خندلو چې ټول طالبان خندلو په دې قصو باندې دلته نور قسم کوي وډاګان او هغه قصې کوي قضا کنه کوم کنه واخره عن محمد بن ربيعه عن عباده بن سامد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب یا دا زر وای به دې باندې بیا باز کو منور ما ترمذی کې باز کړ دې مختصر غونه دلایل د تذکر کوم چل مخیره دې ور بیا باز نبی علیہ السلام یو جمعه تراغه نو فدخل رجل یو سړی جمعه ترا منډ کړه مزلا چا خلاد ابن رافع وقد مر هذا في الترمذي فصلى ما احسن غیره مالا دی طریقې نه په خ طریقې مز ناراضي فعلمني نما توخه خ طریقه ثم اقرا ما تيسر معك من القران او چونکه دی وللا چې تاسو غد قران نه صبرخه آسان وي دا دلیل منګ دی پاره دا حجت واضحه للحنفیه ده بعدم فرضیت فاتحه باندې ٹھیک ہے لیکن چونکہ نووی سے وہی چنا دا فاتحی ل شامل دے اور دغه جواب ما درته وکړ او موږ وی چې چونکہ دا مقام د تعلیم دی او په مقام د تعلیم کې مولوی سے با سوی بیان ضروری وضاحت ضروری نو کې فاتحه فرض وي نو حضرت ویلو چې فقرا بفاتحه الكتاب وما تيسر معك من القران لیکن حضرت فقط ما تیسر فرمایل او ما تیسر عام دی هم شامل د فاتحی دی هم د غیر فاتحی دی او دا د مسلک حنفی لوی دلیل دی او دا د امام ابو حنیفه زکاوت او ذہانت باندې دلیل دی چلو تطمئن جالسن کی سجدہ استراحت ته اشاره شوا ٹھیک شو لیکن منگ بوئی چې ډیره خبره بدای چې مختصره کې دا سجده استراحت وی نو الصلاه ليست للاستراحه الظاهريه بل الصلاه للاستراحه الباطنيه
مز استراحت ته پاره دی خو باطنی استراحت ته جغستا زړه په مطمئن کې بظاهر بدن سره استراحت نه دی بدن خو ستړي کیږي کنه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى بظاهر خو حتى تورمت قدمه وان فترت قدمه نو الصلاه ليست لاستراحه الظاهريه ٹھیک شو کنه استراحت ظاهری نه دی بدنی بلکې دا استراحت باطنی دی چا روحانی دی نو لہذا دا فقط جواز په طور حضرت ویلی دی ونحن نقول بجواز جلسه استراحيه ونحن نقول بجواز جلسه الاستراحيه ولا نقول بسنيته لان الصحابه ينهزون في صدور على صدور اقدامهم كما سمعتم في الترمذي وغير ذلك في الظهر باب دې په بیان د لستلو د قرات په مزد ماسپخین کې خیر دې په ځای په شابانه مسکللی نه بوللی با خو بارها په ماسپخین مز کې قرات امام بخاری رحم الله د باب دوی مې سوا باب کې ذکر شو چالک مولوی صاحب قرات بکای وجوب د قرات ته فل حذر و سفر و ما یجر فیها ما یجر ذکر کنو ما یخافت کی ظهر را رہے جی ما مزکو دغه صادقه ما مزکو مزد پیغمبر علیہ السلام صلات رسول الله یعنی کا صلات رسول الله صلی الله علیه وسلم صلات العشاء هغه مزد ما سوتن یا صلاتی العشاء چاسش ماستن شو لا اخرم عنها ما بک کوتای د قرات نکولا په دې رکعاتونو کې ارکد فی الاولین واضح فی الاخرین ما با ارکدو سمانا اسکنو ما با توالت قرات کو پړمبو رکعاتونو کې واضح فی الاخرین او ما با حذف کو پرستانو کې یعنی رستنی چې کوم دو رکعاتونو نو ما پای کې سکول آی که ما قرات مختصر کا فقال عمر ذلك ظن بك حضرت عمر چې زمام پتا باندې دغه ګمان وو چې تبه موږ کای نو په طریقې د پیغمبر علی السلام بکای جی ويسمع الآية احيانا ګورا کله کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مونږ ته د موز آیاتنا اورول من صلات الظهر د موز د ماسپخیننا او سوال دا چې صلات الظهر چې کوم دی دا خو جاهری نه دی سری دی بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې کې صحابه ته قرات څنګه اورو نمنګو چې دا اسما د قرات شوا مقصد اظهار بالقرات نو بلکې تعلیم د صحابه چې به پیغمبر علی السلام په دې وخت دا صورت وای ځکه پیغمبر علی السلام چې کوم زندگی وا دا خو د یو استاد او د معلم زندگی وا جی فكان يقرأ بالعصر الفاتحة كتاب الصلاة وكان يطول فيه وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح يقصر في الثانية وفي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أبس قال حدثنا عمارة عن أبي معمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر سألنا حبابا دی حباب رضی اللہ تعالی حباب ابن الحارث مشهور صحابی دی دین سوال کیږي چې اکان نبی صلی الله علیه وسلم یقرأ فی الظهر والعصر ونام آو منګوي چې به ای شین کنتم تعرفون دا روایت پرونت شو تاسو څه پته چې پیغمبر علیه السلام په ماسپخین مز کې خیرت کړي لکه دا خسری دی تاسو څه پته ده قال باستراب لحیته منګ د حضرت دا قرات معلومه په استراب د لحیه سره یعنی په حرکت تغییر سره نو ما د توي پرون چې مخکره چې دینه ثابت شو اثبات تزل د پیغمبر علی السلام ځکه چې پیغمبر خو امام دی نو مخ کی ګوري خو د پیغمبر علی السلام د بدن عکس دی په نور کې پزمکه او صحابه کرامو چې کله قتل د حضرت لحیه مبارکه حرکت کو نو دې لپاره چې به استراب لحیتی
اوس کې یو سړی و چې لکه روایتو کې غرازي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سوره بسا اوقات بنو او دای وجدا چې فرشتو په سوره کړو یا دې موجدا علما ذکر کوي چې په دې وجه سوره نو چې الله دا خوخوا چې د پیغمبر د سوري بیا ادبی ونشي او د پیغمبر زل چې کوم دی عاد چا د قدمونو لاندې را نشي نو دغه جواب دا چې هاذا الحق هاذا فی الصلاه دا خو د صلات مسله ده او په دې کې خوف د پایماله نو او دارنګي په اظهار د ذل کې تعلیم د صحابه کرام هم وو دغه کبلګه وقفو کو لازمګه محترم صاحب حضرت شیخ مولانا عبدالقادر صاحب لازم د جماعت شاطری وفي حدثنا مكي بن ربيعه عن هشام عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في ركعتين من الظهر والعصر بفاتحه الكتاب وسوره وسورة ایو یو سورت یو سورت نکرا ويسمع الآيات أحيانا باب القراءة بالمغرب وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن إمامة وقال إنه الفضل سمعته فهو يقرأ والمصلاة ورفع فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. ګوره آسان د ترجمه ضرورت نشته لري خودي روایت باندې یو اشکال دی او دغه اشکال ته غوږ کېدا. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نو قال ان ام الفضل ام فضل چوا دادا ام المؤمنین حضرت میمونی خور دا دیشو کنا ام فضل چدانو سمعته ابن عباس نے واردل چو یقرأ والمرسلات عرفا ایدا ماخام په مز کې سورۃ مرسلات وی نو کله چې حضرت ام فضل دا واردل فقالت یا بنیا اے بچیا لقد ذکرتنی بقراءتک هذه سورۃ تا یاد کما تا خپل قرات دا صورت چنها آخر ما سمعت من رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آخری آیت ته چې ما اوریدو د پیغمبر علیہ السلام نا یقرأ بیا فی المغرب چې ما خام کې لست. اوس ګورا علماء کرامو حضرت ابن عباس سورۃ مرسلات ماخام په مسکوي یاري او مسکه چوي ام فضل وی چې بچیا زما دا یو خبره یې روا تار ته یاد کړه دا آخري هغه سورۃ ته چې ما د نبی علی السلام ناوریده او چې ماخام مسکي ویلو ٹھیک ده. دغه شان دغه روایت بخاری 637 صفحه کې راځي تراوړ او د زید اشکال 637 صفحه بخاری شریف جلد ثانی جوړي. اغه دا معلومیږي چې د ماقام آخري موضوعه سو 37 گورا حضرت ام فضل فرمائے بالکل آخری پان اخلاصی کی خواہ عن عبداللہ ابن عباس عن ام الفضل بنت الحارث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. دا روایت د ام فضل دیوار 637 ام فضل وی چې سورۃ مرسلات ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه اوریدو ما خاموس کی او بیا دغه نه پستا پیغمبر علیه السلام موږ ته بیا بل موږ نه درا کړي. او دغه حدیث د ام فضل حدیث د حضرت عائشہ صاحبی سره متعارض دی. لکه وګوره
صفحه 95 د بخاری شریفو صفحه 95 کې وګد حدیث سره انما جعل الامام والا روایت کې د ګوره اخر کې مېز کې ګوره فاتاه رسول فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم یامرک ان تصلی بالناس نګوره فخرج بین رجلین احدهما العباس لصلاه الظهر نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ماسپخین مزد پاره وته صفحه 95 کې راځي چې نبی علیہ السلام آخري روایت شو آخري مزه دا مزد ماسپخین دی د بخاری د روایتونو معلومیږي د ام فضل چې نبی علیہ السلام آخري موږ چې کړو هغه د مرسلات باندې کړو هغه نه پس بیا د پیغمبر اسلام بل موږ نه کړو په جامع سره دا سوال شو حضرت عائشہ ماسپخین موږ له حضرت راغلو آخري موږ د ماسپخین کړل ام فضل وی چې آخري موږ ما خام دی اوس دا دوه احادیث کوم دي په دې کې صراحت نشته دې لپاره بیا به نسائی راوړې نسائی راوړا باب القرات بعد المغرب وګوره ما څنګه 113 صفحه ده 113 د نسائی په دې روایت کې دې خبره باندې تصریح ده چې دا موز ام فضل چې فرمایي چې په صورت مرسلات موز کړو دا د ماخام موزو او دا په کور کې شوی دی وشو 113 صفحه جلد اول د ثاني دا اچھا صفحه ده نو القراءة في المغرب سبحان الله سبحان الله باب ما جاء في القراءة في صلاة المغرب وګوره جی دا ګوره صفحه 154 دا مستقدل تا دې ذکر راځي ام فضل وی قال صلى بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی بیته المغرب دا خبر یاد شو دا کتاب د چا دی استاد اوس 114 صفحه دا دې ذکر راغی صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي المغرب فقرأ المرسلات ما صلى بعد صلاة حتى قبض صلى الله عليه وسلم دا واقع اشکال ختم شو لانه ختم شو من سبق چې ویو ام فضل وی چې آخري موږ پیغمبر علی السلام په سورته مرسلات د ماخام ویلې دي بیا غینه پس ماخام بیا حضرت د جای موږ نه درا کړي 95 صفحه کې حضرت عائشہ فرمایي چې موږ ته پیغمبر علی السلام آخري موږ د جمع ماسپخین کړل روایتونو کې تعارض راغی جواب څه نسائی وی د ام فضل روایت چې کوم دی دا د ماخام په دغه د کور کې دی حضرت په کور کې چې کله جمع را کړی و نو سورته مرسلات ویلو حتی دا ام فضل د کور خبره کوي د بهر نه کوي بیا په دې روایت نسائی باندې بیا لوی اعتراض دی لکه ترمذی تراواړه او صفه 73 غالبا یا 73 دی یا 67 دی او بشي خیر دی صفحه 67 وګورئ 67 دی وش پېته
باب في القراءة في المغرب. عن ابن عباس عن ام فضل عن ام الفضل قالت خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب راسه في مرضه فصلى المغرب فقرأ بالمرسلات فلما صلاها فما صلاها بعد حتى لقي الله عز وجل. بس هو تا خداوی ترمذی باندې پوښتنه احمد جواب څه نسائی وی چې دای پکور کړو نو ترمذی وی چې دا خرجه راغله ده نو خرجه خو د کور نه راغله ده کنه تا خیال دی ورته نو محدثین دغه جواب کوي چې دا د نسائی تر حدیث او د ترمذی یو ده او ترمذی کې چې کوم خرجه رسول الله راغله ده نو معنی څه ده خرجه من موضع الاستراحه الى المصلى معنی یاد رکھو ترمذی معنی وسه کو خرج من موضع الاستراحه الى المصلى لا خرج من الحجره الى المسجد. مراد خروج من الحجره الى المسجد نه ده بلکہ مراد خروج من موضع الاستراحه الى المصلى. لکه حضرت دلته آرام کو نو خرج من هذا الى هذا نو بیا اشکال ختم دی. بخاری کې دواړو کې دی چې زمونږ دا سبق 637 کې راغی چې ماقام حضرت کړی بیان نه کړي. عاشا به وی چې ماسپخین د جمع مز حضرت آخري کړی نمنګ دي نسائی تلاړو نسائی وی چې دا مز پکور کېو نو ترمذی وی چې خارجن کور کې څنګه شو نو موږ خروج من الحجره الى المسجد نه ده خروج من موضع الاستراحه الى موضع المصلى ده اشکال ختم شو. ٹھیک شو مولانا صاحب چلو مخ کې دا حاجی ګورا وی تقرأ في المغرب بقصار. زید بن ثابت قال زید بن ثابت راتو چې ما لك تقرأ في المغرب بقصار تب مغرب کې لند مزونه کوي لند سورتونه وای. وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطولين هغه وګد سورت د دو وګدونا بس مار یاد شو بطول الطولين هغه وګد سورت د دو وګدو سورتونو نا حضرت بوي او دا طولین کم یو مراد ده سو کوئی چې بقره ته مراد ده نو دا غو طولین شو لیکن بقره غو طولین نه جوړیږي. اطول الصور ده خو دې سره بیا اطول بل نشته ده. بقره ټول کې وګد صورت ده خو دې سره بیا دمره مقدار کې بل وګد صورت نشته ده. تو کرمانی ذکر کی ساشے ذکر کی چې مراد تنا سورۃ النساء ده لیکن بیا هم نه جوړیږي ځکه سورۃ النساء 176 یا 74 آیتونه دي نو طولین څنګه جوړ شو. نو عمدۃ القاری ګور حنفیان چې چرته نه مزیدار کار کوي. عمدۃ القاری و چې دا طولین نه مراد اطول الطوال نه مراد سورۃ اعراف ده. دا سورۃ اعراف ده لکه سورۃ اعراف چې کم ده نو 206 یا دمره آیتونه دي. سورۃ اعراف 206 آیتونو باندې مشتمل ده. چې دا اطول طولین شي نو معنا اعراف د انعام او اعراف یو ځای کې بیا سورۃ اعراف چې کم ده دا د انعام نه وګد ده. ٹھیک شو نو اطول الطوال اي سورة الاعراف لانه مشتمل على 206 آیات 206 آیاتونو باندې مشتمل ده او دې په مقابله کې سورۃ انعام ده. جی باب دې په بیان د دې چې الجار فی المغرب ما خام په مانزه کې قرات جاری دي. شابه تکړه
آسان د مکرر د شابه باب الجهر بالعشاء آسان دي کې سشته نو ترمذی تعویل د شابه وبه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا معتمر عن ابي عن بكر بن عن ابي رافع قال سئل المعاذ ورد عن عتبة فقال اذا السماء شقت فسجد فقلت له قال سجدت حتى ابن القاسم صلى الله عليه وسلم فلا يزال اسجد بها حتى القام. ګورن اذا السماء انشقت دا رسو ابواب السجده کې براشي حدیث د ابي هريره یاد کما ماستن مز نبی علیہ السلام پسې کړو او حضرت ماستن مز کې سورته انشقاق ویلو اذا السماء انشقت او بیا پای کې سجده کړی و تیشوا نوغي بیا حضرت ابو هريره سجده وکړه فقلت له دی ما ورتوي چې ابا هريره تو ولې سجده کوي نوغي ورته سجدت خلف بالقاسم صلی الله علیه وسلم ما د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم پسې دا مز ویلو دا صورت اما پکې سجده کړی دا نو ولې به سجده نه کوم جی وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد قال سمعت البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالسبب فقال في العشاء في احد ركعتين بالتين وزيتون قربان شابه سان دي دا شابه چې مسلې باندې باس کوم لون دلال درته شابه تکړه شه سجدت فيها ما پدې کې سجده کړو سو حضرت سیرنا فلا ازال اسجد فيها حتى القاه تر دې چې حضرت سیب سره ملاقات وکما دي امیر سیم راشه رامنډه پولیس چوراره کنه ادس کوي نو ورته چې دنه مولانا عبد القادر سستا په انتظار کې ناشته ښه نو خو پیږي تعارف مو کې ها حاجی ها شابه وما سمعت احدا ما ند اورد هیڅوک احسن صوتا منه او قراءه اي هاي بهترین لستون کې د حضرت نا یا بهترین आवाज والا د حضرت سیبنا نبی علیہ السلام نه خسته لستون کې او خسته आवाज والا سوکو صاحب البيت ادرا بما فيه حضرت د قاریان استاد د قاریان امام د قاریان پیشوا او مقتدا چا قرت خل دنیا ورته پیغمبر سے خول دي نبی دغین احسن اللهجه واحسن صوتا واحسن قراءه سوکې دي شي حاجی بای رومبی دو رکعتونه چې دی پای کې بتوالت کئ او پرستی دو کې با تخفیف کئ اوس ګور دا یو مسأله ده ته دې ځان پوکا ائمه ثلاثه چې سمر دي اغي وی چې هر دو رکعات رومبني اتول دي ولی پړومبي کې سورت مال فاتحه ورستنو کې فاتحه بدون سورت ته تلاوت خو په دی راغی دا مسله اجماعی ده چاولنی دو رکعات لګمو پختو کې ډک دي ورستنی دو تش دي ناول کې فقط فاتحه مال سورت شو نو تلاوت راغی په دین کې فقط فاتحه بدون سورت ته نو قصاریت راغی بیا په دې کې اختلاف دي چې الکه دا هر دو رکعات رومبي چي دي نو دا په دواړه مساوي وي یا که بدی کې اول اطول او ثاني اکثر وي ائمه ثلاثوي چې هر دو رکعات رومبني چي دي بدی کې به رومبه طويل وي او ثاني به قصير وي ٹھیک شو او ځکه په بعض روایتو کې دا سراغلي دي لکه اما الاحناف هم يقولون بالتسويه رکعتين انا فوی چې اولنې او دویم رکعاتونه دواړه به برابر په قرات کې وي په دې کې اس طویل اطول او اکثر بني ها چې کوم روایتو کې راځي چې رکعات اوله به چې د اطول او د دویم نه هغه طوالت په اعتبار د امور اضافي او سره چې اول رکعات کې ثنا ده او تعوذ ده اگر چې تسمیه پر رکعات کې د ثنا ده او تعوذ ده دا ثنا او تعوذ پر رکعات ثانی کې نشته ده نو په دې اعتبار رکعات اول په دوی معنی سو اطول شو البته رکعات اوله من الفجر يطيل الامام فيه عندنا او سار مسجد پړومبه رکعات کې امام تلاوت کوي ولانه وقت غفله ونوم لکه دا د غفلت او د نوم وخت دی نو چې لہذا امام د مقتدیان لغون لحاظ کوي چلو
وقال لسعد قال وقال لسعد بن قد شكوك بكل شيء حتى صلاته قال ما انا فامد في الاولين واحد في الاخرين. اما انا زچن فامد في الاولين زخ اولنی دو رکعاتو کی تلاوت کوم واحذف في الاخرين رستنو کی حذف کوم یعنی تقصیر کوم ترک قرات سورت کوما ولا آلو او ز کمی بچری نکوما مقتدیت بی من صلات رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سیز کی چې ما اقتدا د حضرت صاحب کړی وا وی صدقتا ذاک ظن بکا او ظنی بکا عمر صاحب ساتوي رښتیا دی زمان پتا دغه ګمانو چې تبه د پیغمبر علی السلام د طریقې مطابق مزکای او ما وی چې د خلکو دربانی ابا ساده ور اعتراض کړل بابا ساده په اعتراض کې ساده او ځکه چې د قبيله د بنو عباس نو ته په پونه چې بشار وتا چلو مخ کې دا آسان دي دا ابو داود نه دی ویلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ام سلمہ تراو طواف کو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سورۃ دور سار مس کو دا ټورونه خويندي چلو اسمه نو واخوات یا چلو مخ کې دا سألنا عنه الصلاة فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء لا تنزل الليل ولا يحبه نام قبلها ولا الحديث بعده ويصلي الصبح فينسلب الرجل فيراجع جليسه وكان يقرأ في ركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. هذا من الترمذي کې وغا د شپېتو آیات نواله تر 100 پر به حضرت وی وبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول في كل صلاه يقرأ فما اسمع في كل صلاه يقرأ پار یو رکعت کی قرات لسته کې دا یقرأ شي یا یقرأ شي نو پیغمبر علی السلام بل لستل کول وفي قرات نقرأ من به هر رکعت کی قرات کو بس لیک صبر فما اسمعنا هر اغا صورت چې حضرت مونږ ته اورولو یا هر اغا موږ چې حضرت مونږ ته په جهر کړو نو اسمعنا کوم مونږ تاسو په جهر وک وما اخفا عنا او هغه موږ چې نبی علی السلام مونږ ته هغه کې قرات خفي کړو سرن کړو اخفینا عنکم نو آلتا منگ دا تاسو قرات خفی کر کم نوزونه حضرت پا جار کرد منگ پا جار اکڑا کم چه حضرت سرن کرد منگ پا سر اکڑا وَإِن لَمْ تکشکا نموری سیبا وَإِن لَمْ تزد علی ام القرآن اس دا کلام دا حدیث نندے وَعَذَا مِن کلام ابی حریرہ رضی اللہ عنہ وَعَذَا مِن کلام ابی حریرہ رضی اللہ عنہ وَإِن لَمْ تزد علی ام القرآن او که یو سړی موز کې قرات په ام القرآن باندې زائد نکی نو اجزات موز کیږي نو موږ موږ چې اجزات موز کیږي خو پکی بوي چې څه ناقص ولی ځکه چې ترک د واجب براشي ځکه چې زم د صورت چې کم دي نو داسري واجب دی وین زدت فهو خیر او که ته پکې زیادتو کې نو دا تعالی لپاره بهتر دی اوس ګوره مولانا صاحبہ ستا محشی او خبره ذکر کردا شرکاتین اولین کی د فاتحین پست دا صورت چه ده سو حکم ده امام مالک و امام شافعی په انضمام د صورت مال فاتحه قائل دی استحبابا ای فاتحی سره به صورت متصل کی و یستحب لکذاکا دا تعالی پر مستحب دی مالک و شافعی سے واما احناف وحنابلہ یقولون بالوجوب زمنګ مسلک او د حنابلہ مسلک دا دی چې رکعات اولا کې فاتحی سره د صورت انضمام چې دا واجب دی ٹھیک شو او دا اجتهاد د ابي هريره څخه دی وَإِلَّمْ تَزِدْ فَوَجْزَا دا خبر دی اجتهادی دا لم تزد معنی یاد شو دا کلام د چا دی ابي هريره صاحب دی چلو باب الجهر بقراءة صلاة الفجر وقالت ام سلمة تفت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم تفت وراء الناس ما طواف د بیت الله کو
رستو د خلقونه مرتوج ما طواف کو رستو د خلقونه طواف د بیت الله مکو په داسې حال کې ورا الناس زرستو د خلقونه وما والنبي صلی الله علیه وسلم يصلي مزکو يقرأ بالطور اوس منګاوي چې سار مزګه سورته تور وي جناب قال حدثنا مسدد قال حدثنا ثورة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بقابل من اصحابه ان اصحابه عامدين الى السوق وكاظم فقد حل دا دې څنګه دی ویل ښا وقال حل بين شاهدين وبين خبر السماء والكلام عليه مگر نبی علیہ السلام سره روانو په طائف کې انطلق النبي صلی الله علیه وسلم انطلق حضرت لار طائف ته من اصحاب خپل مرګورو سره عامدین الى سوق اوکاس قص کونکو سوق اوکاس بازار ته مغازی کې موږ دا ویل دي وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء او په دغه وخت کې چې کوم دی د اسماني خبرونو او د شیاطینو په منځ کې چې کوم دی رکاوټ راغی معلومه شو چې دینه مخ کې شیاطین به برتل خو یک دوکه بتل او دی وخت کې قران چې سو راغی نو رکاوټ پیدا شو خیره معنا نبی اسلام چې مبعوث شو نو رکاوټ پیدا شو ها وارسلت علیهم الشهب او په دې شیاطین باندې اسمان نه میزایل غورځول شروع کړه را خوشی کړي چې په دې باندې الشهب جمع ده شهاب معنی په شغلی ناریا یعنی د ستوري پر خوشی کېدل فرجعت الشیاطین الى قومهم شیطانان خپل قومونو تراله فقالوا اتمالکم سوش دوی تاسو ستړي رااله ویله بیننا او بین خبر السماء زمنګ او د اسماني خبرونو په منځ کې رکاوټ پیدا شو برتلی شودله او صلت علینا شهوب او شغلی را باندې خوشی کړي شوې قالوا ما حال بینکم بین خبر السماء الا شیء شیطان ورته وي یادل ته قالو جمع ده نو معنا ویل شو لطرف د مشرانو شیاطینو نه رکاوټ نه پیدا کړي تاسو د اسماني خبرونو میاز کې یو شی حادثات چې پیدا شوه دي فضربوا ذو غرزه مشارق الارض و مغاربها فانظروا ما الذي حال بينكم بين خبر السماء ام مغازی کې ویل فانصرف اولئک الذين دروان شو دا شیاطین توجه نحو تهاما چې چا مخو تهاما طرف ته الى النبي صلی الله علیه وسلم وهو بنخلتا حضرت صلی الله علیه وسلم د مکی ته نږدې د مکی او د طائف په منځ کې یو مقام دی نخلا آئے کہ مزکو عامدین الى سوق اوکاز ويصلي باصحاب صلاه الفجر حضرت سار مزکو فلما سمعوا القران هر کجدي قران واورید استمعوا له نو غوږ ورته کې خود قران ته فقالوا دوی هذا الذي هذا والله الذي حال بينكم دا د هغه شی چې رکاوټ پیدا کړي زمونږ استاد په منځ خبر د اسمانه فونال کهین رجل قومهم او دغه وخت دوی اووی کله چې قوم تراله یا قومنا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احد فانزل الله على نبي صلى الله عليه وسلم الله راولګ په خپل نبی باندې قل اوحي الیا وانما اوحي الی قول الجن خدا مرتال طویل څنګه کما دوړه وا هغه روایت راته خو چې ته وای چې ما ته فلان کی وی هغه وی صحابي وی هغه وی چې نبی وی هغه وی چې الله وی دا روایتونه خو ډیر دي خدا راته وای چې صحابي وی نبی وی الله وی الله وی چې جنات وی اکم روایت ده دا روایت ده اما تاسو مغازی کی ویلو ټیک شو کنه ها اوس دې لګي ته په پوښ لګنه احمد نه پوښي زندراله خبره اوس ګوره چې الله پاک وی چې ماته جناتو داوي یعنی څو جنات خپل منځ کې داوي نو الله د مخلوق کلام نقل کړ دا خبره به یاد کړئ اوس دې حدیث کې یو عظیم اشکال دی هغه دا دی چې دینه دا معلومیږي چې د دستور غورځیدل شو دا د حضرت د توحید شروع کېدو نه رستو دي حالانکه مسلم شریف 233 صفحه ده مسلم شریف 233 صفحه جلد ثانی نبی اسلام یو ورځ ناستو نو دا ستوري را خوشی شو نبی اسلام یې تاسو بچ مکه دا ستوري چې را خوشی شو تاسو بسوي اې د الله پیغمبر موږ به وی چې دا ستوري چې برا خوشی شو پړق بو شو موږ وی ماته
کبیر او ولد کبیر من به سکلوی سړی مرشه یا به سکلوی سړی پیدا شو 233 صفحه مسلم جلد ثانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دی پنا سے دا خبر وکړه هغه حدیث نه دا معلومه شو چالک دا ستوري خو مخکم خوشی کېدل بیا تخصیص په دې خبرې څه شو تخصیص په دې خبرې څه شو نو دغه جواب مختصر یاد کا اول بستوري راتل اکا دکا حضرت د بیست نه پستا تسلسل شروع شو مکه براتل اکا دکا حضرت نه پستا تسلسل شروع شو دا صفحه 233 بیا وګورئ ښا وای جلوس لیلتان مع رسول الله صلی الله علیه وسلم رمیا بنجم فاستنارا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهليه جاهلیت کې مسوي اذا رمیا بمثل هذا قالوا الله رسول الله كنا نقول ولد الليل رجل عظيم الى اخره رانسا نو مخکی نو ما ته مخکی اکا دکا حضرت نه پسته تسلسل یو جواب شو دیمه خبره یاد کا مخی دستور غرزیدل وو رناگان شغلی براتلی تیشوا لیکن حفاظت اسمان پتور باندی اور رجمن للشیاطین پتور باندی د حضرت زمان شروع شیری مخی بس ستورو نزول وو کلا کلا لیکن حفاظت سما یا رجم للشیاطین دا حضرت دا بے ست نرسو شوی دی ریاض اشکال ختم دے چلو وما کان ربک نسیا منسیا او نه در رب ستا ایرون کې ها منسیا بغیر لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه تاسو د پاره د پیغمبر په بیست کې خط طریقه ده اوس ګوره مولانا سه مونږ چې تاسو فقہان غدل تناسي نو فقہ کې چې مونږه داوی چې الکا ماسپخین موږ کې کرت سری دي مازګر کې سری دي ولی مشرکان باندې پرې خدل نوروي وي ماقام کې ای روټه خوړه ماقام ماستن بودو سار بودو خلاص لکه مونږ فقہ کې داوی حاشو کې دالي کړی دلته دوه حدیث رااله قرأ النبي فيما امر وسكت فيما امر خلاص دین خستا د تروزر خبر په چرته ملاويږي خدای خبر خو په تابع اندم روب راويست ونه شو کنه شوما کان ربک نسیا سره د منسیا نموي ونه شو کنه اخر د دوار اتنه سورته مریم کې دي ونسیا منسیا مخکرازي او عقیده مریم کې وما کان ربک نسیا په جواب د سوال د جبريل کې راځي د دوړو آیتونو تعلق سورته مریم سره د مستا په حافظه دلالت کوي اته خیر بهرحال دې دا ثابت شو چې الکه صلات جاهریو کې جهر بامر الله په صلات سریو کې سر بامر الله بس دې نور غټه خبره صدا او مکه ته بل حدیث وي ما فما اسمعنا رسول الله اسمعناكم وما اخفانا اخفاناكم سچ اورول ممتاز تواو چې نو اور ممتاز وانه رولو ٹھیک شو نو بس دې پر سبق خلاص زما چونکه ټیم مخکې نشته اصولا قانونا ٹھیک شو نو دا کې زدل تناسه ما نو کې ٹھیک شو کې وشو په بیا کې نن بیا وګورو وسه پیدا دې مې راوړل دې څه